بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو نن در سره یو بل مسله شریکوم. یقینا ډیر خلک دغه مسلې تپوس خو نه کوي، خو موږ ته خو پته لګي چې کله دې مسلې ته مخامخ شونو او موږ ته پته ولګي چې لکه دا سړی په دې پوهیږي یا نه پوهیږي. نو به هر حال دومره وخت چا سره ویني چې هغه لاړ شي د امام صاحب نه، د مولانا صاحب نه، مفتي صاحب نه پوښتنه وکړي. خو زه به تاسو سره د ثواب په نیت باندې هغه شیر کړم. خو ستاسو خدمت کې دا گزارش دی چې دا ویډیوګانې په خپله هم پوره ګوري او نورو ملګرو ته هم رسوي، شیر کوي. تاسو له به الله تعالی پوره اجر درکړي. هغه مسله دا د محترمو د جنازې مونځ چې کله ودرېږي نو بعضې خلک راشي د هغې نه یو تکبیر یا دوه تکبیره تلي، نو هغه راشي ودرېږي نو هغه به بیا وروسته څنګه مثال هغه تکبیرونو سره به هغه څه کوي. لکه یو سړی راغلی جنازې مونځ ولاړو، یو تکبیر تې تللی او یا تې دوه تکبیره تلي، نو امام سلام واړولو، دا شاته چې کوم وروسته راغلی دی دا به تکبیرونو سره څه کوي. نو د دې اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم محترمو. کله چې هم یو سړی راشي او د جنازې په مونځ کې نه یو تکبیر لاړې، الله اکبر ته لاړې یا ته دوه تلیو، نو امام چې سلام واړي دغه سړی چې دنه دا تکبیرونه تلی دا به سلام نه اړي. دا چې که پیلنې تکبیر ته تلو د ثنا نو هغه به ثنا به ووایي، او که چېرته دوه تکبیره ته تلي نو درود شریف ثنا دې مو درود شریف ته بیا دوه تکبیره وکړي. مطلب هغه باقي که امام سلام واړي نو چې تر څو پورې مړی په خپل کټ کې پروت وي نو تر هغه وخته پورې دا سړی چې کوم دی ثنا دی وي او بیا د الله اکبر وي، بیا د درود شریف وي، بیا د الله اکبر وي، چې څو تکبیره ته تلي هغه طریقې سره دا د جنازې مونځ پوره کړي. او که چېرته یو غوبل جوړیږي او صفونه زر خرابیږي او مړی اوچتیږي نو بس بیا دې داسې کار وکړي چې امام څنګه سلام واړي دا دې سلام نه اړي، دا دې دوه تکبیرونه په خوله باندې وي الله اکبر الله اکبر، بیا دې سلام واړي، نو دا به د جنازې مونځ وشي. نو دا هم یوه اسانه مسله ده، خو خلکو ته خلک پکې ګیر شوي وي، نو دا هم په خپله هم وګوري او نورو ملګرو سره هم دا شیر کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.